عزیزانو وظیفه او ټول په خپل خپل ځای کې خې دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو، اول خو زه تاسو له د روژې مبارکي در کوم، ځکه چې ما تاسو له مبارکي نه در کړې. نو زما له طرف نه ټولو اهل اسلامو ته رمضان مبارک میاشت مبارک شه، او خصوصا پښتنو ته ډېر ډېر مبارک شه. دویمه خبره دا ده چې په رمضان مبارک میاشت شروع ده، په روژه کې کومه وظیفه کم ذکر اذکار کول پکار دي، نو هغه تاسو باندې د حضرت مولانا محمد امیر عرفی بجلیگر مولانا صاحب رحمه الله تعالی علیه هغه بیان اورمه، او الله جل شانه موږ تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو واورئ چې مولانا صاحب څه فرمایلی دي او کوم وظیفه یې موږ تاسو ته ښودلې ده. خو لویه وظیفه چې ده هغه د اسم ذات نه بله نشته. که خدای وس درکو، توفیق درکو، نو هر وخت جبه په دې عادت کوي چې الله 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 الله. بیا د بعضې بزرګانو دا زړه چې دی دا جاری شي، د زړه نه आवाज راځي چې الله 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 الله. دا اسم ذات. او شرطیان تاسو وای چې څه مشکل درته پیښ شي، نو دا الفاظ درې ځله ووایه چې حسبنا الله ونعم الوکیل. اوس حسبنا کیم ګوره الله دی، حسبو نا څوک الله. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. دا درې لفظ دي او ته درې ځله ووایه او هغه طرف ته چوف کا. هر مشکل چې الله تعالی به اسانه، ځکه هغې کې اسم ذات دی. یو آیات کرسی دیکھم لفظ اللہ دے. اللہ لا الہ الا ہو سر کے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یو آیات کرسی او آیا او هغه طرف ته چوف کا. هر مشکل چې خدای به آسانه. آیات کرسی متعلق علماء تر دې پورې لیکلي دي چې د آیات کرسی دومره لوی زور دی چې پادیره راشي او یو آیات کرسی دی وویله نو 40 ورځې د هغه ټولې ادیرې نه عذاب اوچت شي. ځکه چې هغې په سر کې الله لا الہ الا. نو لفظ الله چې دی دا اسم ذات دی. عزیزانو جبی چې دی په دې عادت کوي. روجه رااله، الله دې توفیق مونږ ټولو ته راکړي. په روجه کې دوه کاره وکړئ. یو روجه کې کوشش وکړئ چې غیبت ونه کوي د چا پسې بد ویل. دویم چې وخت درته ملاویږي، نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدلی. نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږي چې زه هغه کار وکړم، ته په څه خوشحالېږي؟ نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشحالېږم زیات بتلاوت القرآن، د قرآن په تلاوت زه ډېر خوشحالېږم. نو خدای توفیق درکړي، قرآن هم ویلی، نو د دې تلاوت په روژه کې کوئ. غیبت نه ځان بچ ساتئ، مونځ او دس کوشش پکې وکئ، او د قرآن تلاوت پکې کوئ. روزګار ټیم اسې مه کوئ. تاسو خیال را
نو دی وجنا روجا یو عبادت ته پنځه ارکان دي د اسلام پنځه کلمه منز روجا حج او زکات بنی الاسلام علی خمس اسلام بنا چې دا پنځه سيزونه منز روجا حج زکات او کلمه پدې کې منز او روجا او کلمه دا بدنی عبادتونه دي دا به تار وخت کې حج او زکات چې دی هغه مالی عبادت دی پیسې او دولت در سره راغی حج وکړه کینی در باندې فرض نه دی پیسې در سره وي زکات ورکړه کینی در باندې فرض نه دی په دې پنځو ارکانو کې یو رکن روزه هم ده روزه ته عربی کې صوم وای صيام صيام په عربي کې ځان ساتل ہوتا وای ځان ساتل اوستا روزه به کله روزه کیږي چې ته ځان وساتې د څه شي نه د هغه کارونو نه چې کوم الله او د هغه رسول منع کړي دي د منهیاتو نه ځان بچ کې بیا به په دې روزه کې د خوراک سکاک وغیرہ وغیرہ د دې ټولو سيزونو نه ځان بچ سات روزه واحد عبادت ته پټولو عبادتونو کې واحد عبادت چې د دې ثواب په قیامت کې الله په خپل لاس ورکړي د ټولو عبادتونو ثواب به د ملائکو په لاس ملاوي او د روزي ثواب چې دی الله به په خپل لاس ورکړي یو حدیث قدسی کې راځي چې نه خبره دینم لګه تیزه ده الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده زکه چې روزدار سره ما سره مشابه شي په روزه کې خدای پاک خوراک سکاک جما وغیرہ وغیرہ د ار سینه منزه مبرد روزدارم د ار سيزونه په ځان بند نو په دې جز کې د روزدار تشبیه د خدای سره راشي نو الله وی الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د روزي په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم یو خو الصوم لي وانا اجزي به ده کنه نه الصوم لي وانا اجزا به روزدار ته د روزي په بدل کې به زور کړل کېږم زبد د دشمه یعنی د دې داسې مثال شو چې الله په روزه کې اعلان وکړي چې ما سوکلی ما سوکلی کما سوکلی نو روزه دیونی عزیزانو الله دې توفیق درکړي په روزه کې کوشش وکړئ یواز روزه نه کال 12 میاشتې کوشش پکار خدا روزه چونکه ډیر زیات اهم عبادت ته
په دې کې ډېر زیات کوشش وکړ. او بل دا چې اسم ذات لفظ الله دی. اوس مانه چا تاسو کو چې بعض خلک ځکه زمونږه پریدي چې دی خدای ته خدای وایي، څوک ورته سوي څوک ورته سوي، خدا غلط ځکه دی چې د بنی آدم نوم چې غلط والی په خپکیږي کنه، د بنی آدم نو چې د الله نوم غلط والی نو الله به په خپکیږي نه. چې بنی آدم په خپل نوم غلط اغستو خپکیږي نو الله په خپل نوم غلط اغستو به خپکیږي نه. بلکې الله سره دام وایي چې جل جلاله وعم نواله، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم سره چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایي، داسې د الله نوم سره جل جلاله وایي. نو عزیزانو جبې ګوره په دې عادت کوي، دا نور ټول بکواس دی، دا زمونږ ژوند بکواس دی، دا زمونږ ملک بکواس دی. دا څه چې تاسو ګورئ او اورئ دا ټول ګوره ګپ دی، نتیجه به ګوره ډېره خراب. څه چې ګورئ او څه چې اورئ. په پاکستان کې هره ورځ نوی نوی قهر نازلیږي د بنی اسرائیلو په شان. هره ورځ دا اخبارونه دي، دا اخبارونه، دا د بنی اسرائیلو عذاب دی. قسم په خدای چې هره ورځ به پکې داسې خبره وګورئ چې ټوله ورځ به د خپل زخم وینې څټي. اوس نن پکې راغلي دي چې وروره صوبایي حکومت په خطره کې دی او عدم اعتماد ووټ پیش کیږي. اوس ټول قوم په دې اخته دی، ټوله صوبه، پلانې منبر وتښتېدو، پرانې را وتښتېدو، پرانې وتښتېدو، پرانې. پخوا به دا تښتېدې ښځې به مټیزېدې، چا سړي پسې به مټیزه شو. اوس موږ په داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یو چې سړي پکې مټیزېږي. دا تاسو چې وله ووټونه ورکړي دي دا مټیزې ښځې دي. کومه مټیزه ښځه چې وګورئ که نه مټیزېږي ولې؟ خو سړی خوښ شي. یا میړه چې مټیزېږي یا میړه یا غوږ نه یا یې پوزه نه یو ښه کټی وګوري بس هغه پسې مټیزه شي. دلته وروره چې ښه کټی کم یو وي، چا سره کروڑ روپۍ وي، وزارتي سیټونه میټونه یي، ورپسې مټیز شي. نو په دې ملک کې دې سړي مټیزېدل شروع شو. سړي مټیزېږي لګیا، نه په ملا اعتبار شته، نه په پیر اعتبار شته، نه په میا شته، نه په سید شته، نه په خان شته، نه په نواب شته، نه په ارباب شته. خبره د کټي ده چې کم ښه کټی ښځه یو کته ورپسې مټیزېږي. تاسو خیال راغی؟ نو هره ورځ د بني اسرائیلو عذاب دی دا اخبارونه. نو بیزو زخمی شي نو دا نورې بیزوګانې تپوس لره بجای د دې چې پوښتنه تې وکړي چې خدای دې جوړ کړه پلانه. نو هره یو بیزو راځي او په دې زخم کې ګوته اچي، داسې پو اواز زخم راکاږي. باغه چې لاړ شي بله بیزو راشي پو هغه زخم راکاږي. بله ها بیزوګانو تپوس هغه زخم دومره لوی کی چې بیزو د هغې نه مړه شي. پاکستان بیزو ده، زخمی شوې ده، مونږ بیزوګان یو. تپوس لی راغلي د خپله لاسه جهنم ته لیږو لګیا یو.